ګرانو کتونکو په پېښور کې په 24 غنټو کې 15 کسان قتل شوي دي او د یوې زنانه د خودکشي واقعه ریپورت شوې ده. په یو واقعه کې مور او زوی قتل شوي دي، په بل واقعه کې رونه لګي شوي دي، خپل سکرور وجلې دي، په بل واقعه کې تر لګي شوي دي، هغه خپل وراره وجلې دي. یو کس د سابقه دښمنۍ په وجه باندې مړ دی او یوې زنانه خودکشي کړې ده. د دې ټولو واقعاتو ډیټیل تاسو له درکوم. پیلنې واقع چې کوم دا هغه د تاکال تاڼې په حدود پلوسې ته لړزۍ کې شوې ده. دلته تاوس خان ولد محب الله عمر 65 سال دی، د دې ځای اوسیدونکی د تاکال تاڼې کې ریپورت درج کړی دی چې د ښځه او د 18 کالو زوی عزیر وایي موږ درې واړه په کور کې موجود وو. مودی وایي د ده وراره دی، ارالو په دې باندې ډزیو کې دی خو بچ شوی دی، خو د دې مودی کور والا چې کوم ده هغه مړه ده او د 18 کالو زوی چې کوم دی عزیر هغه مړ دی. دې مودی په خپل وراره باندې دوه مړو دعوه کړې ده. وجه چې کوم ده هغه د دې په منځ کې څه د زنانو تناظره روانه ده. دویم واقع چې کوم ده هغه د داوزو تاڼې په حدود سرخانه ټاپو کې شوې ده. دلته عبدالمنان ولد میاں عادل دا د کانګړې شپقدر اوسیدونکی دی. موجوده پته چې کوم ده هغه د سرخانه ډاګونه د داوزو دی. داوزو تاڼې پولیس ته ویلي دي د عبدالمنان چې دی او د پلار په موټر سایکل باندې کور ته روانو. کله چې دی سرخانه ټاپو ته ورسېدل نو دی وایي چې د دې سابقه دښمني چا سره روانه ده. 2 کسان وایي په بل موټر سایکل په دې پلار او زوی باندې ډزې کړې دي. په دې کې د عبدالمنان بچ دی او د پلار میاں عادل چې کوم دی هغه مړ دی. څنګه چې وجه ما تاسو ته یاد کا سابقه دښمني ده. د مقتول او ملزمان دواړه چې کوم دي دا د کانګړې شپقدر اوسیدونکي دي. ملزمان تښتېدلي دي او پولیس د ملزمانو خلاف FIR درج کړی دی. د قتل بل واقع چې کوم ده هغه د بالامانې تاڼې په حدود کې شوې ده. چرته چې نور افضل نومې کس دی د نوتیه چارخانه روډ اوسیدونکی دی. د کور والا ریپورټ درج کړی دی چې دا او د دې زوی دی جعفر حیات 25-26 سال عمر دی. د زنانه ویلي چې دا او د دې د زوی کور ته روانو. د دې لیور راغلی دی، په دې باندې ډزې کړې دي او په هغه ډزو کې د زنانه خو بچ ته خو د ورارې چې کوم دی وجلې دی د سړي جعفر حیات. د دې جعفر حیات مور پولیس ته ویلي دي چې د زوی خپل تر سره تکرار شوی او په هغه تکرار باندې د ترې لګي شوی دی او د خپل ورارې وجلې دی او ملزم تښتېدلی دی کې پولیس FIR درج کړی دی. د قتل بل واقع د هغه د داوزو تاڼې په حدود شګۍ بالا کې شوې ده. دلته خانزیب نومې کس دی، د پولیس ته ریپورټ درج کړی دی چې دی او د تره دی رئیس الدین وایي موږ دواړه کور ته روانو. د دې رئیس الدین نور رونه دي راغلي دي، په دې باندې ډزې کړې دي. په دې کې د مودی خو بچ دی، د رئیس الدین په دې کې مړ دی. پولیس د دې رئیس الدین د 3 رونو خلاف د 302 FIR درج کړی دی. مودی وجه چې کوم FIR کې یاد کړی ده نو هغه یاد کړی دی چې د جیدات تنازع د رونو په منځ کې را روانه وه. ملزمانو خلاف پولیس FIR درج کړی دی. د خودکشي واقع چې کوم ده هغه د رحمان بابا تاڼې په حدود کې ریپورټ شوی ده. د رحمان بابا تاڼې پولیس وینا دا ده چې د اطلاع ملو شوی وه چې یو زنانه د هغې خودکشي کړې ده. پولیس وایي چې کله دې موقع له لاړل او وی کتل نو زنانه لاش پروت او هغې سره تماچم پرته وه. پولیس وایي د دې زنانه خاوند چې کوم دی هغه پولیس ریپورټ درج کړی دی چې د کور والا چې ده چا چې خودکشي کړې ده. 36 سال عمر دی او دا د سمودین د ډیپریشن شکار وه. د خاوني ویلي زه په کور کې ودوم او د ډز اواز چې مې واورېدو نو چې مې کتل د ښځې مې ځان مړ کړی. پولیس وینا دا د هغې د موقع نه تماچم ریکور کړی ده، خالي خول چې کوم دی هغې هم ریکور کړی دی او نور شواهد چې کوم وو هغې هم ریکور کړی دي. د دې ښځې د خاوند بیان یې مغشتی دی او د دې لاش یې پوسټمارټم دپاره مردخانې ته لیږلی دی. پولیس وایي ای په دې کیس کې دریافت شروع کړی دی سردست. هغې په دې کې FIR نه دی کړی. ای ویش کله د هغې تفتیش مکمل شي او د پوسټمارټم ریپورټ هم راشي نو هغه به بیا د هغې نه پس به په دې کې باقاعده FIR درج کیږي. ګرانو مرګرو دا څنګه چې ما تاسو ته وویل نو په 24 غنټو کې دا د شپږ قتلونو چې کوم واقعات شوي هغه ما تاسو سره بیان کړل. په پېښور کې د قتل مقاتلو په واقعاتو کې ورځ په ورځ ډېره زیاته اضافه کیږي. دې کې هیڅ شک نشته چې دې کې ډېر زیات واقعات چې کوم دي هغه سابقه دښمنۍ او په ذاتي تنازعاتو باندې کیږي. خو د پولیس کار دا دی چې واقعات خو صرف ریپورټ کوي نه بلکې هغه د دې ملزمانو خلاف هم کاروي وکړي، د دې ملزمانو د ګرفتارۍ لپاره کوششونه وکړي او الله دې وکړي چې زموږ په دې پېښور کې کم د قتل واقعاتو کې ورځ په ورځ اضافه کیږي. الله دې وکړي چې دې کې کمی راشي بلکې ختم شي.